بسم الله الرحمن الرحیم. عید قربان روان دی. انشاءالله پروردګار ټول د قربانۍ کولو توفیق نصیب که، خدای ټولو نه قبول یا وګرځولې که. خو یوه ډېره مهمه مسله څه عید قربانۍ کې هر کال پیش کېږي، هغه دغه څه کومه قربانۍ والا پسه دی. بهرحال دا صرف قربانۍ عید سره مختص مسله نه دی. دین علاوه نورو زندگی ورځو کې هسې کله انسان ځناور الول کړي، نو دغو شیو په کار دی رعایت کوي. کوم یو ځناور کې تقریبا 14 شیونه دي، هر یو ځناور ویل هغه کې دا موجود وي، نو هغه کې حرام دي. د 14 شیو نه په کار د انسان ځان وساتي، دغه ونه خوري. ځینې شیونه خو ډېر واضح دي، الحمدلله موږ خلک کومه دی هغه نه رعایت کوي. مثلا لکه وینې چې کله هغه کومه دی حرامه دی، هغه البته څه کوم حلال شي، هغه څه نه سوره ویله تاله شي، هغه وینې نجسه دی، هغه چې وینې کومه دی که څه باندې ولګېدله هغه خوړله، یا چې کله حرامه دی بیا بدن کې کومه دی مکمل وینه تاله شوه، کومه لږه لږه پاتې شوه مینځلې نه بعد هغه بیا پاکه ده، مسله نشته. دویم شی کومه دی د کومه متیازې دي، تشې متیازې ډاکې متیازې، دا هم مشخص معلوم دی. دریم شی شرمګاه، دا یاز کومه دی مشخص معلوم دی، سدي طرف دا حرام دی، دا نشي خوړی. عضو تناسل نر ځناور کې هغه کومه دی حرام دی. او ښځې یعنی مطلب ماده ځناور کې کومه دی بچېدني دی، هغه حرامه دی، د خوړله جایزه نه دی. او دین علاوه غدود څه هغه ته کومه دی یعنې هغه دانې غوندې کې وي، څه مرګی نه ورته وایي پښتو کې، هغوی خوړله حرامه دی، جایزه نه دی. او دین علاوه څه دغه ډېره زیاته مهمه ده، اکثر معاشرې کې مکسوس د مبتلا به د ځینې خلکو کې مبتلا دي، هغه دغه څه نر ځناور کې کوم خاصیتین دي هغوی خوړله حرامه دی، جایزه نه دی. او څه مو ته کوم ځینې خلکو ته کومه دی ګنه کنه هغه جایزه نه دی. دین علاوه دماغو کې ځنه چانې برابر ورس کومه دی زړې غوندې کې برابر دماغو کې موجود شی وي، هغې خوړله هم جایزه نه دی، هغه په کار د انسان ځان ته وساتي. دین علاوه څه دی ملی شتیر څه کوم دی، دی خوړله جایزه نه دی. ولا کوم راګ دی، هغه راګ خوړله جایزه نه دی، دینه په کار د انسان ځان وساتي. و دین علاوه د ملی شتیر سره څه د سایډو طرف ته دوه رګونه څي، هغه دوه رګو خوړله یا جایزه نه دی، دینه په کار د انسان ځان وساتي. مثانه څه کوم ځای کې متیازې جمع کېږي جناور والا، هغه په کار د انسان وغورځوي، دی خوړله یا دی جایزه. و دین علاوه تریخې او تورې د غوا خوړله یا جایزه نه دی، دا په کار د انسان ځناور نه وغورځوي. او څلورویشتم شی هغه د سترګې والا، د کومه سترګه دی که نه، د سترګې والا ډیله څه ورته وایي انکه ډیړه، یعنې د سترګې دی خوړله یا جایزه نه دی. نه دغو شیو نه مو په کار ده د ځان وساتو، چونکې دا حرام دي دوی خوړلو کې جایزه نه دی. کله انسان څه کومه دی حرام خوړلې باندې عادي شولي، نه ظاهره خبره دی، بیا نه عبادات کې لذت ورته محسوسېږي، نه عبادات قبولیږي. او بل قربانۍ والا شیو کې سمو ځان خدای سره نږدې کول غواړو، که مغه شي وجنه مو خدای نه وریا شو، د څومره د عیب خبره دی. انشاءالله څه امید لرو څه دې طرف ته به عوام توجه وکړي، دغو شیو نه ځان وساتي.